غواړم چې د پروګرام موضوع تاسو سره شریکم. تاسو د پروګرام موخه باندې پوه یاستئ چې د افغانستان او د پاکستان د یو بل سرمایز ښه فضا غوره کولو لپاره دا پروګرام ساز شوی دی او نن چې 15 ورځ ده چې په تورخم باندې ستونزه جوړه شوې. تورخم دروازه چې ده د موټر چلوونکو پر مخ په دې شرط تړل شوی چې دوی سره باید د پاسپورت ووسی، د ویزا او پاسپورت دغه شرطونه چې دي په دې په پروګرام کې خبرې اترې کوو او ورسره چې دی نو هم پاکستان او هم افغانستان ته اقتصادي ستونزې ډېر شوي دي د دغه 15 ورځو له کبله. نو په دې اړه به یوازې نه یم، په پروګرام کې موږ سره همدا مهال په سټوډیو کې قدرمن میلمه مل شوی دی ضیاء الحق سرحدي صاحب دی چې د پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کوارډینیټر دی او دوی دغه پاکستان افغانستان ترمنځ د تجارت په برخه کې ډېر پوه هم دي او ډېر معلوماتونه هم لري دا چې څه وضعیت روان دی، څنګه ستونزې حل کېدلی شي، د دوی څه نظر دی چې پاکستان افغانستان باید څه وکړي تر څو چې دا بار بار دغه مسله په پوله پیدا نشي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ نور پولې چې د هلته څه وضعیت روان دی. دغه ټول موضوعات به دوی څخه اخلو. ورسره چې دی نو د ټلیفون د لارې به هم موږ سره قدرمن میلمانه به وي. راحت شنواري به پروګرام کې موږ سره مل وي، هغوی نه به د تورخم حال اخلو چې تورخم کې څه وضعیت دی. همدا مهال د نه وړاندې چې زه ضیاء الحق سرحدي صاحب ته لاړ شم، غواړم چې د راحت شنواري څخه معلومات واخلم چې دا مهال په تورخم کې څه وضعیت دی او تورخم دروازه خلاصېدو څه چانسونه شته، څه ناسته شوی ده یا نه دی شوی. راحت صاحب سلامونه پروګرام ته. وعلیکم السلام. مسکا تاسو ته او د سونو اف ام ټولو کارکونکو ته سلامونه کوم. نیکی هیله. ډیره مننه. خیر اوسې راحت صاحب. سلامونه تاسو ته او ډیره زیاته مننه چې تاسو پروګرام کې موږ ته وخت راکړی. دا راته ووایي چې نن 15 ورځ ده تورخم دروازه پر موټر چلوونکو باندې بند دی، څه ناسته شوی ده نه ده شوی، په ناسته کې څه موضوعات او دا ستونزه به تر څومره پورې وي؟ ښه، داسې ده چې بالکل ناسته پرون ابل پرون شوی ناستا او په دې ناستا کې چې کوم افغان کمیسار او قاری عبدالجبار حکمت صاحب په مشرۍ کې افغان وفد او د پاکستان چارواکو نه لیفټیننټ کرنل رانا شفیق صاحب او وی تقریبا چې 2 غنټې ناستا وکړه په تورخم صفری کرخه باندې او هغه کې پاکستاني چې کوم چارواکي هغه افغاني چارواکي وي چې چونکې دا لړۍ مونږه د نومبر د میاشتې پیل کړې و او که تاسو ته یاد وي نو 2 میاشتې مخکې هم په دې وجه باندې دا پوله بند و موټرو لپاره او تر دې د می ډرایورانو خصوصا او موټر چلوونکو ویزه او چې کوم پاسپورتونه تاسو برابر نه کړو، لہذا مونږ دا غواړو چې مزید به هغه ډرایور له اجازه نه ورکو چې څوک پاسپورت نه لري او بیا ویزا نه لري. په جواب کې ورته افغان کمیسار ویل چې په دې کې پاکستان هم باید لږه نرمي وکړي ځکه چې ډرایورانو ویزې لپاره اپلای کړي نو لبدا مرغه پاکستان کونسولیټ لخوا غوي په ویزو کې یا خو بیخي انکار دی رد کیږي او یا ورته نه ملاوږي. بیا ورته پاکستان وی چې یاره په دې کې به مونږه مرکز ته لیک وکړو او دا مسله به حل تاغه شو. خو 2-3 غنټې خبرونه بعد په هیڅ نتیجه باندې ونه رسیدا او چارواکي دا هم وایي چې لګي خبرم سره تیز وشو، خو بیا هم په دې خبر باندې اتفاق وشو چې اسلام آباد او کابل ترمنځ ده په لوی چکه باندې دا ملاقات وشي، مذاکرات وشي او دا مسله هواره کړي. خو لا تر دې د می هیڅ قسمه کابل افغانستان ترمنځ اړیکه نه شوي او اوس هم لاره د موټرو لپاره بند ده، ډیر مشکل دی او ډیر بد حال دی د پولې اخوا هم او د پولې د خوا هم. راحت صاحب څه وایي د موټر چلوونکو سره به کېدای شي تاسو خبرې شوي وي، هغې ته ویزا او پاسپورت اخیستل څومره ګران کار دی؟ پرون ډیرې موټر والو سره مون خبرې وکړې او ډیر رسنۍ والو نور هم پاغي کې داسې وا چې ډیر خو نه داسې که وایو نو 50% نه زیات موټر چلوونکو پاسپورتونه لرل او په لاسو کې ورسره او په موټر کې ورسره خو غوی دا شکایت کول چې مونږه ویزا حاصلول راته ډیر ګران دی، ویزې ته فیسم جمع کړو او ویزې ته اپلای مو کړو خو ریجکشن یعنی رد شي نو یو خدا ستونزه ده. دویم دا چې داسې څه کم 50% موټر والو چې هغه وی چې مونږه د پاسپورت جوړ کړایم نه ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا بلد شوی وکنه دا بارډر خو واته کاله وشو چې دا سټریم لاین شو ویزا او هغه را پاسپورت راغی د نمخ کې په آزاد توګه باندې
امدورفت کې دو او دوی ته مشکل نو زه دا ګمان کړم چې دوی لا بلد نه دي دوی انپړ دي غریبانان تعلیم نه لري دوی ته دا پته نه لګي چې ویزا او پاسپورت باید ضروری دی نو پکار دا چې لګ نرمي ورکا پاکستان هم چې دا خبر شي دوی پوهه کا یا ک نرمي نشي ورکولای نو بیا ورته ویزه ورکا په دوه صورتونو کې موټر چلونکو ته ډیر مشکل دی راحت صاحب په دغه موټر چلونکو کې دی غاړه نه چیزي دلته نه خو پاکستانیان دي که افغانان دي او هغه غاړه نه چیزي زه نه پوهیږم چې تاسو هغه غاړه نه د افغان موټر چلونکو نظر هم لري یا نه کلري هغه شریکه کوي او دی غاړه چې پاکستانی موټر چلونکو دي هغه ته طالبان څه شرایط وضع کړي ګوره دا څه دا چې دا مشکل خو افغانانو موټر چلونکو ته زیاتره ټول بنسونه دي تاسو ته پته ده پاکستان کې نن سبا دوا غټ سیزن روان دي یو د مالټي سیزن دی هغه هم افغانان وړي او یو سیمنت په غټ مقدار کې پاکستان افغانستان ته ځي نو دغه ته مشکل دی پاکستانیانو ته مشکل نشته ځکه چې دا لړۍ چې پاکستان پیل کړي دا چې باید چې موټر چلونکي پاسپورت ولري ویزا ولري نو ډیرای پکې افغانان دي او بیا سره پاکستانیان هم پکې راګیر دي ځکه چې لاره بند شي نو له هم بیا افغانان اجازه نه ورکړي یو قسمه ضد شي کنه ول دي طرف ته اقدام اوچت شي بیا غوي هم په جواب کې وی چې نه تاسو والا بم ناراضي نو موټر چلونکو زیاتره افغانانو او هغه کې زیاتره چې بنسو والا دي او په کې ټول مال دی د ایکسپورت امپورت او دلته کې یو عجيبه زل داسې وشو چې پیله زل وشو چې مخکې ولاره بند ونه دا تازه شکم میوي دي سبزی شو او فروټ شو او ورسره مایان شو او غوښه شو کنه صحیح ده نو دله به اجازه ورکوله خدا ځل حالات لګ نورم خراب دي تازه سبزی هم نه پریدي میوه هم نه پریدي او مایان هم نه پریدي نو په لارو باندې یا خو خراب شو او یا یې واپس منډي لوي وړو نیلام شو دوړو په صورتونو کې هم تاوان روان دی ډیره مننه خیر او صراحت صاحب د ګډون لپاره خوشاله سي خو وخت خوشاله شي ډیره مننه ډیره زیاته مننه د راحت شینواری څخه ځای خبريال او ډیر ښه معلومات وړاندې کړ ځکه چې زموږ سره پروګرام کې دومره وخت اوس نشته او قدرمن ملمه هم پروګرام کې موږ سره مل دي زما نور هم پښتنې وو د راحت صاحب څخه خو هغه پاتې شوی غواړم چې د ضیاء الحق صاحب څخه دغه معلوماتونه واخلم اول خو تر ټولو مهم چې تاسو ته پروګرام کې هر کله وایم خوشاله چې مهرباني ډیره مهرباني مسکر ډیره مهرباني الله دې خوشحال وساته مهرباني راحت صاحب یو ډیر مهم موضوع ده او تاسو نه بل کس نشي کولای په دې موضوع باندې خې خبري وکي څه به وایي دغه د پاکستان تر مېز لانجمن پوله تورخم پوله باندې دغه موضوعات هر ورځ تر بل چې د سیوا کیږي پوله بنديږي بیا دغه لکه تجارت ته ډیر زیان رسیږي تاسو په دې کې څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخ کې خو د اف ام هغه د سونو اف ام ډیر مشهور یم چې هغه ماته د موقع فراهم کو د مکه یو دوه درې پروګرامونه کې راغلم خبره ده د مسکه کې څنګه د شنواری صاحب پوره وضاحت سره یو خبرو کو دا گذشته 15 ورځې نه د موږ د تورخم په د پوله کم کاروبار دی هغه معطل شوی دی د کې یو اندازې مطابق تقریبا 2.5 نه والا 3000 پورې دا دیخوا ټکونه ولاړ دي او کنټینر یو داسې بیا تورخم نه اخوا هغه سایډ باندې ولاړ دي د دې سلسله کې چونکه زمام د تجارت سره تعلق دی گذشته 50-55 کالونه دا کاروبار کوم او دا دریم جنریشن د زما د کاروبار کې او بل دي سره څنګه ابتدا کې تاسو زما تعارف مو کو جی زه دلته د سرحد چمبر اف کامرس سینیئر وایس پریزیډنټ پاتې شوم او د سره د یو انټرنیشنل چمبر دی د پاکستان افغانستان جاینټ چمبر اف کامرس صحیح هغه دی ډایریکټر مدوازل پاتې شم اوس د بیسیت کوارډینیټر د کار کوم لګیم د دې بنیادی مقصد د موږ چمبر داو چې د مشکلات کم دي د دوه طرف د افغانستان او پاکستان مابین کې کم مشکلات دي او خاص کر د بیروکریټ سره دوه طرف د دې ازاله لپاره موږ کار وکړو بل دا د کیسنګ د دې وجه سره ولې کې مونږ کوم اوردی دی او د پتا نشته چې د پاکستان او افغانستان جاینټ چمبر کوم دی د دې څه وظیفه دی دا چې مونږ د 22 ممبران دي 11 ممبر مونږ د پاکستان سایډ کې دي او 11 ممبر افغانستان هغه دي دا مونږ د دې مقصد دی چې دلته مونږ زبیر موتی والا صاحب مونږ چیرمن دی پاکستان کې او د وخت د یونیټ مګړه کم دی هغه مونږ پریزیډنټ دی جی او زه چې افغانستان د خاص کر د خیبر سره د بیسیت کوارډینیټر دلته کار کوم دا سي الته افغانستان کې خانجان اولکوزی صاحب جی بالکل کو چیرمن دی
او داسې نور کم کسان دي د رابطه کې دي یونس مومن شو یا ډاکټر مخلص صاحب شو یا مشال دا څور زور کسان دي موږ سره رابطه کې دي مشکلات خو څنګه تاسو ته ما بیان کو کې ډېر مشکلات دي بهرحال د دې سلسله کې موږ خپل طرف نه دا وفاقي حکومت سره او پرون موږ یو ډیلیګیشن لاړو دا موږ وزیر اعلی صاحب سره موږ ملاقات وکړو هغه سره او دا ټول کوم مشکلات دي الته هغه ته مې بیان کو وزیر اعلی صاحب سو ویل دا مسله څه وزیر اعلی صاحب بالکل الله دې خوشاله ساتي هغه موږ سره بالکل اتفاق هم کړی دي او هغه دا کوشش کوي چې هغه ابتدایي کلمات کې دا خبر وکړو چې دلته د کم تجارت دی او د کم نور کم محکمې دي زیات تر کم محکمې دي هغه وفاق سره دي چونکه دا صوبایي هغه دي خو لیکن بهر حال هغه موږ خپل طرف نه هغه بیا د سلسله کې د کسٹم کې مشکلات دي هغه چیف کلیکټر صاحب سره رابطه وکړو بیا هغه نه پس هغه چونکه د اف سی د بارډر کنټرول کم دی هغه اف سی کوي د دې سلسله کې متعلقه کم هغه د اداره دي هغه وی کې هغه سره خبر وکم اور انشاءاللہ امید خو دې کې څه ګونو حالات څنګه جوړ بشي بل دا دی کې دې وخت کم د خاص کر د مشکلات دي د کاروباري کسانو دا څنګه تاسو ته پته دی چې دا سوره ټکونه ولاړ دي دا ټرانزټ نه علاوه دا مونږ کوم ایکسپورټ دی د کې زیاتره د خوراک باب دی فوډ سټاف دی وکي سبزیان دی فروټ دی پیرشیبل آیټم دی نور ډیر داسې آیټم دي چې هغه اصل په ضرورت ولاړ دي هغه تقریبا خراب شو او دې سره د مونږ خپل طرف نه دا پوره کوشش کوو چې د دې سه مسلې حل وځي کې دا کوم دوړ طرف کوم د تجارت د متاثر شوی دی د لپاره ازاله وشي تاسو څه نظر لرئ دا چې د پاسپورت او ویزا شرط خودل شوی دی دا د دواړو غاړو موټر چلوونکو د لپاره آیا امکان پذیر دی او څومره وخت پورې به دا مسله حل شي دا خو د یو ورځ دوه ورځ خبره راته نه ښکاري بس که خبره ده چې کم روز د موږ د تجارت کې انوالو شوي یو وګوره یو سیستم دورې مودې نه چلیږي لګیا دي مخکې خو دلته څنګه تاسو ته پته ده د قبایل لپاره یا کم مقامي کسان دي دیو لپاره د پاسپورت او ویزا شرط نو دا بیا د بعد کې حالات څنګه چینج شو بیا د موږ پاکستان حکومت دی ته نومبر کې یو نوټس ورکو چې وای دا آخري نوټس دی تاسو مهرباني وکړئ کم ډرایور سره پاسپورت بني یا ویزا بني هغه موږ نه پریدو هغه چونکې دا خو مختصوي دي بغیر څنګه دوري مودې دا کار روان دي بغیر د پاسپورت او ویزه حالکه دا یوروس کې خونه کی اوس موږ د حکومت ته دا مطالبه کوو بار چې تاسو مهرباني وکړئ دې باندې لګو نظر ثاني وکړئ او دا خاص کر د کم پاسپورت د کم ویزه شر دي تاسو یو ټایم مقرر کړئ میاش 2 میاش کې دا دیو ته بیا پته ولګي چې بای دا د اخري ځل دی نو پس بیا موږ ته مشکلات نور راځي د دې سلسله کې موږ دا وو چې دا د باندې لګو نظر ثاني وکړ سرحدي صاحب کو ګورو د پولې بندیدو سره او دغه ډول شرایطو سره چې کوم شرطونه لګول کیږي د سره دواړو غاړو ته اقتصادي ډېر درنه زیانونه رسیږي هغه پاکستان تم ډېر غټ تاوان رسیدل افغانستان تم نو چارواکي یا حکومتونه خپل تاوان ته نه ګوري خبره ده د بیبي دا ډېر زبردست تاسو سوال وکړو څنګه تاسو پته ده چې سیم د مخ کې د مونږ تجارت او د بهبي تجارت پاکستان افغانستان مابین کې هغه 2.5 بلین ډالر ټول دنیا ته پته دی بیا دی زیات خو یعنی ډیر زیاتو کا بیا داسې بیا څنګه د اشرف غنی سي ټایم کې هغه د خوښ ظاهر کړیو چې وای دا مونږ کوم تجارت دی دا 2.5 بلین نه زیات شي پنځه پورې شي مونږ طرف نه کوم هغه مونږ دا بار دا خبرو کولو کې ان شاء الله دا تجارت به زیات کیږي لیکن څنګه تاسو پته دی کوم حالات دي او بل دا دی چې زه همیشه دا خبره کوم چې کاروبار کې تجارت کې دا کوم سیاست دی کنه دا بکار نه دی وګوري تاسو نن مثال ورکم چې دا د مونږ د انډیا سره کوم بارډر لګي واګا بارډر دلته هر یو ټایم یو جنگ سما غوندي کنه هر یو ټایم ولته مورچو باندې فوجم ناز دی ټول دی لیکن تاسو کله دانه دی ور دي چې دا کوم د مونږ واګا بارډر دی دا چرته بند شوی دی دلته خو لغونډه هغه شي د بارډر بند شي وګوري درې میا شو د چمن بارډر بند دی اوس بلکې دا نور مونږ کوم بارډران دی غلام خان دی انګور اډه دی خرلاچې دی پوښو دلته دا تورخم دی پوښو دا بند شوی دی او د کې یقینا خلکو ته اربونو روپے پکې نقصان کی او دې سره موږ بار دا حکومت هم دا مطالبه کوو چې تاسو دې باندې نرمي وکړي
او دی باندې نظر ثاني بکار دی کې دا کوم مشکلات دي دا خلکو ختم شي. ډیر مهم موضوع طرف ته ضیاء الحق صاحب اشاره وکړو چې افغانستان پاکستان کڅو هم هر ځل دا خبره ویل کیږي چې یعنی ورورولي لري، مسلمان هیوادونه دي، تر ټولو نږدې هیوادونه دي، خو د مثال ورکو چې هندوستان سره کوم بارډر دی هلته که هر څومره نخته کیږي خو دروازه یا بارډر بنديږي نه، دروازه خلاص دي، تجارت هم کیږي، تګ راتګ هم کیږي. خو بدمرغي دا ده چې افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړه خبره هم دروازه بنديږي. لکه تیر کال کې یو ډیره وړه خبره دوه ورځې درې ورځې بالکل ویلکم ټو پاکستان یا داسې یو بورډ لګیدلی بای بای داسې بورډ بیا هغه باندې یو تنازع غونډه وشو بالکل نه ورځې بیا باندې وي دروازه. بالکل په دې وجه سره د بکار دا دی کې داسې بکار نه بلکې داسې کم تجارت دی هغه بالکل د بوحالي باندې روان شو. دا د افغانستان پاکستان ترمنځ د کومه چې معاهده ده په دې باندې که تاسو یو نظر واچوئ چې دا معاهده کې څه موضوعات شریکه شوی دی او آیا هغه پلي کیږي نه کیږي؟ خبره ده چې بیبي کې څنګه تاسو ته پته دی کې د کې دا اوس دویم معاهده دی د نه مخکې کوم معاهده او 1965 معاهده و بالکل هغه 45 کال پورې ډیر خاص حضوري سره او چلو صحیح چونکه زما تعلق میډیا سره هم دی او بحیثیت یو کالم نگار زما مختلف اخبارونو کې زه خپل رایم ورکوم خپل تبصره کوم بار د خبره مونږ کړې دي چې بھئی دا کوم بیا معاهده کوم 1965 معاهده و دا 2010 کې بیا دا ختم شوی بیا 2010 کې یو نوې معاهده صحیح ازور معاهده داسې یو بیبي کې مختصر غونډه معاهده آی کې دورا شکونه نو ټول نه غټ خبره دا و چې دا مالونه کوم راتلو بار بیرونی ملک نه هغه کراچي یو پورټ و موږ سره کراچي پورټ صحیح ده دی باندې 65 نه واخله 2010 پورې ډیر اسانی سره د مالونه راتلو یو سیستم داسې یو کې مالونه کنټینر کې راتلو کراچي بندر باندې هغه ډیسټرب کېدو. صحیح ده چونکه دا شپینګ لاین کم کنټینر دی دا هغه کنټینر مونږ نه افغان کم بایر دی نه غوي دا خو شپینګ لاین کنټینر دی هغه سره دا فائدہ و کې هغه موقع باندې هغه مال مونږ ریل کې هغه کو یا بانډډ کیری یا مکه ان سی وی بات کرالو هغه کې او 30 کنټینر مونږ التا هغه ته واپس کړو. د دې اقدام سره دا خاص کر د مونږ تاجران دي د افغان تاجرو هغه باندې د ډیمریج یا کوم باقی کوم اخراجات هغه ډیر نه راتلو. اوس داسې دی کې نوې معاهده کې 65 ګوري 65 معاهده کوم کنه هغه کې د بار دا خبره کوي چې جی مونږ لوز کارګو بنا پریدو یو اس آر او دی 212 صحیح ده دا 212 کوم اس آر او دی دا وایي کې لوز کارګو بتا سو نه وي کنټینر بند کنټینر پر راځي او بند کنټینر بزي بیبي خبره ده چې بالکل مونږ دوسرا بالکل اتفاق هم کو او ګوري 10-12 ورځې خو کم ټایم معلومه مونږ راځي کراچي کې پروتي بیا هغه نه پاس اوس چونکه انډستری دی ریلوے باندې دیو پابندي نه لګوري لیکن ریلوے کې دا پابندي دی چې تاسو دا کم لوز کارګو دی دا باندې ور کې ریلوے ته د لوز کارګو کې فائدہ دی هغه وایي چې چونکه موږ سره د ویګن ډبې کم دي هغه زد بي سي ویګنونه ډېر غټ کړ دي هغه عام ویګن کې کم مال راتو هغه 22 ټنو دی کې تقریبا 160 ټن مال راتو زیاده دی وجه سره د ریلوے دا ویلو کې به دی باندې تاسو مهرباني وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي. بهرحال هغه کنټینر بیا کراچي نه کم روانيږي یا چمن ته یا بیا تورخم په لار راځي دوه درې ورځې کې لګي بیا جلال آباد ته بیا مخکې افغانستان ته ځي بیا دی باندې محصول کیږي بیا واپسی باندې اوس ډېر موده نه دا یو پریکټس روان دي چې هغه کم امټي کنټینر دي اخو خړ میدان دي جلال آباد سره الته اکثر هغه کنټینر پکې ایثار شي 15 ورځې یو میاش بل دا دی چې دا کم امټي کنټینر دي د دې یو هر یو د دې یو داسې قانون غونډه جوړ شوی دی چې بھئی تاسو به 10 ورځو کې یا 15 ورځو کې دا کم کنټینر دی تیش دا به موږ ته حواله کړي شپنګ لاین ته کې چېرې نه بیا دې باندې $120 نه واخله $180 پر ډے डिटेंशन चार्ज रात लो यानी कि हर यो कंटेनर बंदे तकरीबन 5-5, 6-6, 7, 10 लाख रुपए रात लो देव सिलसिला के बेनाम कम अगवानियान कम सौदागरान दी अगम ढेर दी बनी अखबल तफजात बयान को वगैरह की वही दा कम शहर दा दी देसरा मुंग ढेर नुकसान की मुंग अगर टाइम दा हुकूमत दा राय वर्क को कि भाई तासो दी बंदे नजरसानी वकार दी बल दा दी कि अगा कम 2010 के कम मुआहदा शेवे दे
هغه ډېر یو پریشر کې معاهده شوی و، ډېر زور او دواړو طرف. او بل دا دی چې 96 کم معاهده شوی دی هغه 65 کا معاهده و هغه کې صرف پاکستان او افغانستان انوالو. 2010 کې کم شوی دی دی کې یو حساب سره داسې کو پاکستان او افغانستان دی منځ کې دوه ملکونه نورم داسې دي چې هغه خپل اثر او رسوم استعمالي دي کې. بل دا دی کې همیشه د نوې معاهده کې دا شرط و چې افغانیان دا وایي چې دا څنګه دا موږ د واګا بارډر دی دې ځای پورې تجارت لاړ شي او هغه ته تاسو اجازه ورکړي چې لینډ روټ په ذریعہ دی راشي. چونکې څنګه تاسو ته پته دی چې موږ چونکې دا سیاسي هغه دی تناو غونډې دی دا انډیا سره دی وجه سره دا معاهده کم دی هغه دوره فعال نشي. په دغه معاهدو کې آیا دغه قانونونه وضع شوی نه و چې باید د اسناد ولري او اسناد پرته چې دی نو اجازه نه دی تګ راتګ کې، یا تاسو په نظر دغه معاهده کې به هیڅ کار نه دی شوی؟ د وګړي دا معاهده خو بیسیکلی کوم معاهده شوی دی کې کلیر کړ دا خبره کړی و چې به دې کې کم مشکلات به راځي. تاسو بالکل دې کې ټول نه کم غټ غلطي دا شوی و چې دې کې څنګه د سټیک هولډر دی دیو ته دیو اعتماد کې نه دی واغسته. څنګه ما تاسو د خپل مثال ورکو چې زما کاروبار د 50-55 کالونو ما ته پته دی چې چمن باندې ما ته تکلیف دی وزیر د غلام خان کې دی انګورډا کې یا تورخم بارډر باندې او دا د یو بیروکریټ دی یا پالیسی ساز دی هغه خپل بند کومرو کې ناز دی هغه یو نوټیفیکیشن وکي چې به دې تاریخ نه دا چې هغه څنګه دا بارډر بند شو. مطلب بالکل هم داسې ده. او د دې کالم هم زه ګورم ډېر خوندور کالم هم لیکي دی. مهرباني تشکر. مسکا صاحب ته مې 2-3 پروګرام مخکې دا خبره وکړه چې سوچ سمجھ سره او بس کس باندې دغه چرکې څو میاشت 5 میاشتې پس دا کنه ښه دا د قصد کېږي تاسو په نظر؟ واو ډېر د خلکو تاسو مشکل جوړه یا 2-3 پروګرام مخکې دا خبره تاسو ما وکړه. ښه صحیح چې دا به داسې چې سوچ سمجھ سره او بس هغه خلکو ته چې کم لګي روپۍ ورسره لګه سرمایه یې کنه بس هغه کې ډوبه شي او غریبانان تباه کوي په لودې په خلکو ډېر سخت مشکلات دي نه پیښیږي. بالکل. نو تاسو هم فکر کوم تجارت پیشه یې، تاسو څه نظر لري دغه پاسپورت او ویزا به موټر چلوونکو ته آسان وي اغدي به اخیستلی شي یا حکومتونه باید څه وکړي؟ وزارت سرحدي صاحب ته ډېر بهتر پته لګي په کار دا چې ویزې لګي اسانه کړی وی کنه بیا به ډریوران هم دا ویزې اخیستی خو ولته ویزې دومره سختې دي ولته بیا داسې کېږي نو دا هر څه به ورنه پاتې دا کار به پاتې همداسې دا ډېره زیاته مننه شکې برور د نظر شریکولو ویزې اسانه وی خو بیا هېڅ مشکل پکې نه و هر چا به اخیستی ډریور او عام او خاص ټولې ویزې ریجکټ کېږي نو بس دا ډریور به ورته بیا هلته ناست بیا به نه راوړي دا شی نه به نه راوړي. یقینا همداسې د نړۍ مننه در څخه خوشحاله اوسئ. مننه ډیره زیاته مننه د شکیب ورور څخه چې د حیات آباد نه موږ ته زنګ وهلی و. مهم موضوع طرف ته اشاره وکړو که موږ قانون طرف ته ځو سرحدي صاحب چې قانون باید پلی شي، هر هیواد حق لري چې خپل قانون باید وضع کړي، خو قانون وضع کولو دپاره اسانتیاوې ضروري ده. اوس که د ویزا او پاسپورت خبرې کوي شراحت شینواري صاحب هم دغه وویل چې ځینو سره پاسپورت شته هغوی ته هم اجازت نه ورکول کېږي. د دې معنا دا ده چې ویزا غوښتل شوی خو ویزا عام وګړو ته اسان نه دی. بیا دغه موټر چلوونکي چې ټوله ورځ خواري او مزدوري کوي څه نظر لري دوی څه جنجال سره مخ شوي دي؟ خبره دا دی جی چې زه تاسو ته د وضاحت وکړم چې موږ د پاکستان ترنو خار کسٹم ډپارټمنټ طرف نه یو موږ د فیسیلیټیشن یو کمیټه جوړ شوی دی. هغه هر 1.5 میاشت پس 2 میاشت پس یو موږ 0 پوینټ باندې یو میټینګ کیږي. ها صحیح ده. پوه شو دی کې د افغانستان طرف هم د سرکاري کسان هم راځي او کاروباري کسان هم راځي. جی موږ هم د دې بنیادی مقصد دا و چې لوکل کسانو ته د افغانستان د تورخم نه خو یا دی کوم هغه ته مشکلات دي هغه ازاله لپاره دا یو میټینګ کیږي او هغه کې کوم مشکلات دي هغه الته حل شي. ولې کې دی کې تقریبا د کسٹم انټيليجنس اف آی اي ان ال سی سوره مې کې پکې انوالو دي کوارنټین والا نور سوري هغه دی کې انوالو او کې موږ ته کوم مشکلات دي هغه موږ ته بیان کو خاص کر افغانستان طرف ته یا پاکستان طرف ته. جی خبره ده چې وګوره موږ خپل سطح باندې دوړو ځو اخونم دی خونم موږ خپل کوششونه همیشه جاری ساتو چې دې کې کم مشکلات دي هغه ازاله وشي. لیکن بعض اوقات څنګه دا شکیل صاحب کوم خبره کړې دي چې پاسپورت دورا ګران دي چې افغانستان کې خاص کر دې کوم اوس رژیم دی
دې کې د پاسپورت حاصل کول ډور آسان کار نه وای څوک چې پاسپورت حاصلوي په افغانستان کې هغه قهرمان دی ډېر مشکل کار ډېر مشکل کار دی چې بیا هغه سره ویزا کم دی ویزا ملته خلکو دا 2-3 میاشت پورې ویزا نه ملاوي بکار دا دی چې دا ټول سہولتونه حکومت بکار دی چې ټیک دی پاسپورت کو تاسو ویلډ پاسپورت هم غواړي بیا کم ویزا دی تاسو داسې یو اقدام وکړي چې ویزا کم از کم ډرایور ته بارډر باندې بلکې هلته خو 2-3 میاشت ویزا نه ملاوي دلته داسې یو کاونټر جوړ شي چې هغه ته دلته ویزا میلاو شي بکار دا دی مونږ خپل سطح باندې دا خبره مونږ پرون وزیر اعلی سره کړې دي چې دې باندې مهرباني وکړي چې حکومت تاسو مجبور کوي دا کم اداري دي چې دې باندې بکار دا دی چې دا سہولتونه وشي او دا کوم مشکلات دي خاص کر دا دې وخت دا پاسپورت وجه سره یا ویزې وجه سره دا کاروبار کم دی هغه بالکل ډاون شوی دی او دوړ طرف دا کروڑونو روپیا روزانه نقصان کوي ډېر ښه سپارښتنه ضیاء الحق صاحب وکړو چې پکار د دغه موټر چلوونکو ته یوازې په سرحدونو یا په بارډرونو کې د ویزا سیستم برابر شي تر څو چې په اسانه وشي کولای چې خپل ویزا وغیرہ دی واخلي یو بل ټلیفون هم اخلو ګور څوک دی سوای هلو السلام علیکم کال ډراپ شو چې هر یو کس یې نو داسې ځای کې ودرېږي چېرته چې ستاسو سیګنل ستونزه نه وي او 2-3 کامنټونه به ولولم ډاکټر رنګاوال چې دی نو هغه سلامونه وړاندې کړی همدغه ډول دلته ریډیو کینګ امرتنها هم سلام وړاندې کړی پروګرام کې شاهد وفا هم سلام وړاندې کړی پروګرام ته او ورسره حمدالله ورور هم شکیب بای هم سلامونه وړاندې کړی احترامات وړاندې کړی مشال هم سلامونه احترامات وړاندې کړی پروګرام کې دغه ډول تیکا خان چې دی ویل تجارتی سسٹم کے لیے صرف پاسپورٹ کافی ہے افغان کے ساتھ اس لیے کہ افغانستان جنگ زدہ ملک ہے خاد استاسو نظر دی او سلیم خان هم پاکستان کې ویزو دفترونه کلاو کې د خلکو خبرې دي او هارون افغان هم ویل چې دا دروازه باید په کنډواله بدل شي نه خدای دې کې چې په کنډواله بدل شي خو البته مقصد هم دا چې هر ورځ تر بل چې دینو په دې کې سیاست د وجله چې دینو لا جمن وضعیتونه جوړیږي تاسو خو به د نور تجارانو چې تاسو سره اړیکه لري او دغه مالونه الته بند پاتې دی هغه سره به هم خبرې ترې شوې وي د هغوی وینا څه ده او تاسو څه نظر لرئ چې په دغه بندیدو سره د تجار ترڅنګ نور چاته به ډېر زیات زیان ورسیږي بي ګوري دا پورا یو چینل دی بالکل کراچۍ نه واخلي د افغانستان پورې ښه د ټولو لارو کې کراچۍ ګوري سوره مزدوران هلته کار کوي هلته سوره محکمې انوال دي کسٹم کلیئرنګ ایجنټ دي بارډر ایجنټ دي شپنګ ایجنټ دي نور کاروباري کسان دي د مونږ ریلوے محکمه دی ٹھیک دی NLC مخکې خو NLC اوس نشته بانډډ کیریر دي دا موږ دا وګوره کم ټایم هلته نه یو ټرک روانېږي لاره کې ځای په ځای کھوکي دي څوک هوټل دی پکې څوک خوراک کوي ښه پیټرول پمپونه دي دیو ته څومره انکم هغه دی یو اندازې مطابق تقریبا دا 15-20 हज़ार نه زیات پکې دا خاندان پکې د کې متاثر کیږي لګیا دي صحیح خبره ده او بل دا دی چې څنګه زه خبرو کوم دا اخو دا سوې کې دی کې دا دواړو ملکونو سره نقصان شوی دی ما تاسو ویلو کې دا کمالونه دلته ولاړ دي د دې اقدام سره دا مونږ تجارت ډیر زبو حالي باندې روان شوی دی مونږ بار حکومت والا سره دا خبره کو چې به دې باندې بکار دا دی چې ولې کوګري آسې کو دا لار کم اوس بند شوی دی دینه مخکې بار د افغانستان طرف کم وګوري مخکې خو دا مونږ یو لارو د کراچي پورټو اوس کو افغانستان سره چونکې وسطی ایشیا کوم ممالک آزاد شوي دي هغه سره 2-3 پورټونه نورم شو لارونه نور شو چې وګوري مخکې د باندې سه پابندي لګېدلې د نوې کم ټایم د معاهده شوی هغه ټایم د موږ 70 تقریبا نه زیات % کم تجارت او اچا بهر او بندر عباس په منتقل شوی بیا هغه کې موږ ډېر کوششونه وکړو بهرحال ولې کې افغانیان دا بار خبره کوي چې کراچي پورټ موږ لپاره ډېر آسان او سستا ځکه نږدې ورته راځي بالکل اوس ظاهر دی لیکن اوس دا کوم مشکلات دي اوس هم دا وروسته ورځو کې وګوري دا موږ حکومت پاکستان خاص کر منیسټر اف کامرس یو 3 اکتوبر باندې یو سرور نوټیفیکیشن جاری کو هغه باندې دا یو خو 100% دا بینک ګارانټي د مالونو باندې ټرانزر مالونو باندې ولګلو بیا 10% یو پروسیسینګ هغه د فیسو هغه شو بیا ټول مشکل دا مرلو کې دیو تقریبا 212 ایټمو باندې
پابندي ولګولو صحیح ده او بیبي خبره ده دی کې وګوره ما زه خو بار دا خبره کوم کې خلکو ته دا پته وي چې بھئی دا خو صرف یو دا افغان ټرانزټ کوم معاهده دی دا یو قسم راداري سہولت دی جنیوا کنونشن په تحت تاسو هر یو هغه ملک چا سره خپل سی پورټ بنئ همسایه ملک به هغه ته دا سہولت ورکړي لار ورکړي څنګه دا انډیا کې نیپال سره تجارت دی هغه چونکه نیپال سره سمندر نشته دی وجه سره هغه لیکن دا دی چې هغه خپل کنټرول کوي الته بکار دا دی چې دوی مونږ باندې یو بار دا یو الزام لګیږي چې جی ټرانزټ کې کم معلومه زی هغه لاړ شي او یو ټرن کیږي او واپس راشي مونږ همیشه دا خبره کوو چې بھئی الته کم ادارې دي سوره ادارې کوم شوی دي هغه خو وظیفه ده دی چې دا هغه سمګلینګ مده هغه قابو کوي مونږ خو نه وکړه مال راشي تاسو एकदम دا ټرانزټ باندې پابندي ولګي چې بھئی ټرانزټ وجه سره دا مال وګوري دا کوم نوټیفیکیشن شوی دی او دې سره دوره زیاتې وشو چې تقریبا 4-5 هزار هغه ټایم کنټینر کمو هغه کراچي پورټ باندې ولاړو بیا مونږ دی کې د افغانستان کسان رالو بیا دلته مذاکرات وکړو سره بهرحال اوس هم سینې کنټینر خو کلیر شوی دی لیکن اوس هم زیاتر کم کنټینر دی الته ولاړ دی پورټ باندې ولاړ دی او هغه باندې کم ډیمریج هغه خېږي لګیا ضیاء الحق صاحب ځکه چې وخت مونږ ته بیخي ختم دی پای ته رسیدل دی فقط اخرنۍ پوښتنه لنډه راته ځواب ورکړي چې تاسو د وزیر اعلی سره په دې مسله خبرې شوې دي تر څو مرکز ته میسج لاړ شي نظر لري دروازه به څو ورځو پورې خلاصي تاسو خپل څه نظر شته په دې کې لنډه شان ځواب ورکړئ خبره ده دی چې مونږ خو دا کوشش دا کوو چې دا ځر نظر وشي ولې کې پرون وزیر اعلی صاحب الله دې خوشاله ساتي دا مونږ پورا نمائندګي وکړو او خاص کر دا مونږ کوم دا منیسټر صاحب وکم عامر عبد الله صاحب دیم پکې ډیر کوشش کوي سار ما سره رابطه کیو هغه وی مونږ تاسو کوم مشکلات هغه مونږ وفاق سره خبره کړې دي او ان شاء الله سه امید خو دې چې دا مسله به حل شي والله دیو کې دا وشي یو دوه ورځو کې به امکان ان شاء الله امید خو دی خیر سه ضیاء الحق صاحب راتلو د پاره ډیره زیاته مننه بدمرغي دا چې وخت کمای دی ګنې زموږ